बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़हीम केसर खान और तासो गोरे क्राइम कहानी ग्रानू को तुनको द पलोसे पे इलाके के द पिंजम क्लास यो माशूम टिकटॉक जोड़ोलो दगा दौरान दागा न फायरिंग शेवे दे दगा माशूम मड़ दे द टिकटॉक च कम शौक दे पदे 24 घंटे के दा जमा द्वेम रिपोर्ट ते और दा पके सलोरम मड़े दे च द टिकटॉक द शौक पो जबांदी कीगी دا د پنځم کلاس ماشوم چې کم دی د ته موبایل څنګه لاس له ورغلیو د بیا ټیک ټاک څنګه جوړو د بیا لګېدلې څنګه دی او د دې ټیک ټاک استعمالولو ذمہواری د چا دا ټول تفصیل تاسو له د نننی رپورټ کې درکوم ضروري وګورئ سیف الرحمن خان پرون چې کم دا دردناک پیښه شوی و دا تاسو زوی اویس چې لګېدلی دا تاسو دغه ټایم کې چرته وی او دا وکوه څه شوی و جی مونږ چې بازار ته تللو سامان مامان لګېدو هغه هم وروړو او ده ما ته ټلیفون وکړو ویل ته چېرته یې؟ زه ښار کې یم. نو هغه زما یو ملګری دی ما دې به چې رالو ما به ورته وویل که پیسې میسې پکار دي هغه به ورکولې شهباز حاجي. نو ده ما ته په جواب کې ویل هغه ما له 100 نه زیاتې نه راکوي او ویل ته چېرته یې؟ مې ښه زه درځم زه به چې درشم در به کم دله زه او بس مونږ سامان راغېښتو چې یو 20 منټه تېر شو بس ټلیفون وشو ویل دې لګېدلی دی او نو بس دغه مسله وه سکول نه رالو د مونږ تپوس یې وکړو ما پسې به دې ګرځېدو بیا اکثر او نو بس چې زه نو وم بازار ته تللی وم چې رالم بس هغه دې اسپتال کې چې مو رالو بیا خلکو تاسو ته څه ووایي چې د ځان ته څه شیشه کې موبایل ایښی او ټیک ټاک یې جوړو همدغه رنګې مسله وه تاسو لږ ووایئ که نه څه وي د بیا چې پته مو لګوله د ځان ته شیشه کې موبایل ایښی و او څه ټیک ټاک میک ټاک مسله یې جوړه کړې وه نو هغه موبایل یې دغه هم دی نو دغه مسله ده ورکې بس دغه دوران کې د نه ډس شوی دی او ډس شوی دی بس تماچه کې ګوتې والې د راس کې پرته وه بس هغې چې راغېښتې د هغې سره بیا تماچې سره بیا جوړ او نو بس دا تماچه د چا وه ستاسو او زما وه تماچه دا تاسو کور کوم داسې کوله ویښې وه نه د راس کې پرته وه ده او د راس نه د چېرته راغېښتې ده دغه ټایم کې چې تاسو بازار ته تللی وې ستاسو کور والا هم تاسو سره تللی وه کور کې دی یوازې او کور راسره کور والا و راسره تاسو د بچنګې واده دی غالبا تاسو د هغې د شاپینګ دپاره بازار ته ښځه خاوند تللی وې او شاپینګ هم کولو دا نور بچي مو هغه ټایم چېرته و دی و بس سکول کې دی مو سکول ته تللی دی او دی هغه یو ځای دی هغه یو ځای دی دا بېده ده به مخکې هم چېرته ټیک ټاکې میک ټاکې جوړولې اوس دې نه مخکې یو څو ورځې مخکې قبرونو مبرونو سره جوړې کړې وې بس موبایل د سره خپل و که نه دې له ما اوس یو میاشت وشوه چې دا ان سی ایس سکول کې دی هغوی ورته هغه آنلاین کارونه دغه کوي دله مې اخیستی و دله مې اخیستو نو هغه ویل ما له معلومات ته زه د سره کار نه کوم زه به ځان له بیل پکې کوم دې نه مخکې تاسو خبره وکړه چې دې نه مخکې څه سکول کې مطلب څه ګانه مانم ویل سکول کې خو داسې کار شو چې دی دغه وکړو د هغه مس ودرولې و نو هغې ورته ویل چې تا ټیچر یې پسې ګانا مانا ویلې وه نو ټیچر یې هغه ته هلو ویلو پرنسپلې ته هغه دی یې ودرولو دی ورته ویل چې هغې ورته ویل هغه ګانا ووایه ده ورته ویل نه ویل داسې دغه دی ما نعت ویلی دی که نعت وی درته به وویم او که نه ګانا مې نه ده ویلې ګانا نه ویم درته تاسو کار څه کوئ جي مونږ د پراپرټۍ کار کوو جي دې نه خو په موبایل خو یې تا سره خبرې شوې وې که نه دې نه پهله دې لیدلې کله او څه ټایم او څه خبرې اترې دې شوې وې بس سهار مې ولیدو سهار چې لاړو سکول ته به دغه راته ټلیفون یې وکړو یو 20 منټه د مرګ نه مخکې راته ټلیفون کړی دې سکول کې د خپل د خواهش و که نه تاسو وې دا سکول څخه سکول دی چې دې کې هم داخل کړی نو سکول خو بس پخپله دغه و خواهش و چې دغه یې کوي تاسو څو زامن دي او د اویس پکې سویم نمبر و زما 5 زامن یو مخکې وفات شوی و او دا د ټولو کشرې و 5 نمبر ده څنګه تاسو وی چې د سکول کې آنلاین کار ورکوي که نه نو هسې د سکولونو کې په کار نه دي چې ای لږ ماشومان په دې هم پوهېږي چې دا مور پلار ځان لنډ تنګ کي موبایل خو هم ګران وي که نه ځان مور پلار ځان لنډ تنګ کي تاسو له موبایل والي چې ای په دې استعمال هم پوهېږي چې دا باندې صرف د سکول یا کالج کار کوئ آنلاین کار کوئ ټیک ټاک یې مه جوړوئ بس دا خو موږ له د سکول په کار په وجه مې ولا واغښو ګنې نه مې پرېښو ورته دې سره بیا ورکې ګوتې والې راوالو والا مې اخیستو نه سکولونو والا داسې مواري نه جوړېږي چې پوهېږي هم پې نو بس سکولونه دا په کار هم نه دی مړه چې دا ورکې دغه وکړي دې خو وګورم پخپله چې ورته ښي سبق دا خو چې موبایل والا ورکړي دا کار دپاره نو بیا خو بچو سره هم څوک څوکې کولی چې بس ورسره به 24 ګنټې وي او دا خو دې خو وګوره چې اول خو ورله وضعیتېږي تاسو وایئ چې ورکوي خو که ورکوي نو پویول پې پکار چې دا کار پکار دی او چې دا پې پکار دی چې ګوري یې ورسره یا دې وګوره هم دې ته وایي چې دا موبایل یې وروړی نو چې ورته چې بیا ورپسې چک کوي که نه وادي ورې چې ورته وایي چې کار مې هله در استولی چې وروړه چې هغه موبایل دې چک کړمه چې دې خو وګوره
دا پکې پکار دی او ګینې لاړو پکار هم نه دی چې ماشومانو ته اوس دی خو وګوره اوس دا خو موږ مجبورن اخیستي دي واله وادي ورېده د بچنګې واده کله دی چې کم تاسو شاپینګ لا تللی وئ؟ 8 تاریخ دی دا ستاسو نوم دی سوی عابد اویس په کم کلاس کې و عابد ته په کم کلاس کې هغه په 5 کې زه په 9 کې وم تا سره په دغه ورځ سټه ملاقات شوی او څه خبرې شوی وي سکول کې ملاقات شو هغه ویل وی ما ته وی ټیچر پسې مې غانا نه ویل وی نات مې ویلې دي او یته نه زم چې درسو ته هغه مې نه پرې خو چې رسوي غانا نه ویلي او دی ویل مزي وته نه ولاړ بهم زما بس ما ولا مې ته ویل پلار ته مې رنګو کړ پلار ته مې رنګو کو بس هغه ما ته رنګ پلار ته مې ونه کومه حکومت ویل مغه خو وفات شو بس دغه شیطانی وس نه درځي مې سي د شکایت د پاره چې لګ دغه تا ته ټلیفون کو نو بیا ورته وې ما ورته ویل او تا وی چې دینه پهلا اویس پلار تم صد پاره ټلیفون پلار ته سې کلی پرې خو سمول ته غلې پیسې ورکړې وي نو پلان نو پیسې علم ویسا پیسې ما ورکړې زو پلان نالم پلار ته مې روغ ویل چې ما پیسې نه ورکړې هغه غوړې رانه پلار پسې مور تل مور دا غړي خوشاله یو ورزما بس سوچ ورالو غینه یو ته دا ټیم چرته وې تا ته چا سو وې زه کور کې دوه د ترلور میراله هغه ویل تاسو کې سوق خو شو چې ما پلار ته رنګ کو دوی ویل بس ته چرته موتل کور کې دراتل لغه کار شو هغه ټیم کې دا اویس چې کم دی چرته نور ماشومان لیدل او چې واقعي د ټیک ټاک جوړو نه دې سوچ هم نه لیدلې دا خبره تاسو ته چاو کدا ټیک ټاک دا ټیک ټاک والا بس ټول کې نو بس مونږ وی ټیک ټاک جوړول دینه یو څو ورځې مخکې د کابل د رورې وفات شوی د هغه سره موتري وفات او هغې سره ټیک ټاک جوړې کړې وي کوم خلک چې وفات دي هم د هغې قبرونو سره هغې سره د لومبې ټیک ټاک راغلې وي هم دې موبایل کې لومبې ټیک ټاک دا وي هغه قبرونو سره جوړې کړې او دلته اوس یو ماشوم دی وایي چې ما دې خو وګوره دا زما دوه ښځې وي یو وفات شوی و نو دی ویل چې ما به مور سره ښخوئ دا خبرې چالو کړې وي د دې نه مخکې هم بس تاسو وایئ چې لکه د دې کوې نه وړاندې د ټیک ټاک کې جوړولو نو هغې هم د مړو سره جوړې کړې وې او ویلې مو چې ما به مور سره دا خبره دلته کړې وه چا سره د ماشومانو سره تاسو دا ټیک ټاک خبره چې تاسو کوي کنه او دا روډ چې کم دی دا مس خبرم کوي چې د سکول نم ټلیفون راغلو چرته څه خو نه و چې د چرته د غیره کی او د ځان په خپل مړ کړي بس دا پته نه لګي نو دا الله ته پته او دا مس دا د مراته ویلو مس ماته مس هم ټلیفون راکړو خو مو چت کړی نو همدا دغه به کول د شکایت خو دې ورسره پدې پز شوی چې ما غانا نه دا ویلې ما نات پیلې دي نات درته وېما او هغې ورته چې ګانه دي نه ویلي نو بس ودرولې یو څه ساعت یې ودرولې و د دې سیف الرحمن خان چې د ستا کم زوی مړ دی اویس د چې کم موبایل دی هغې کې څه ریکارډینګ راغلی دی چې یاره د ټیک ټاک جوړو یا نه جوړو لاک ته اعلام نه دی کتلی جي لاک ته هغه لاک پې لا ګورې لا پې مونږ نه پوهېږو په لاک سیف الرحمن خان ستاسو رشتہ دار هم دی ها دا کوم و چې شوی دا که تاسو خیال کړي نن سبا دا ټیک ټاک جوړول چې کم دی دا که ښځې دي که سړي دي که بوډاګان دي او که ماشومان دي د دې دا جوړول ډېر زیات شوي دي بیا ماشومانو لا ډېر کارونه آنلاین ورکوي سکول کې مجبوري ده چې زوی له به موبایل الې لور له به موبایل الې د دې استعمال به څوک ښیي خلکو ته استعمال خو پکار اول د ټیچرانو له چې موبایل ور امر پلار ځان لاند تنګ کې والی دې له پکاره چې دې طریقه مرته وخی ځکه چې دې سبقونو لازم مونږ لیکو او پلارانو مېندې خو دې ته چې څوکیداري نشي کولای چې دې ورته ناس یا بوله روزګار کوي یا بوله دې څوکیداري کوي نو زه خو استادانو ته درخواست کوم چې مهرباني وکړئ اول تاسو موبایل چې په پلارانو ولا وایي نو دې استعمال چالو خای بیا چې کم سبق تاسو را لګی دی تا نو هغه سبقونو دې پسې کتل پکار دي ځکه چې موبایل ولا مونږ ولا دی ټیک ټاک جوړي دا خو خبره نه دا مونږ دی سبق د پاره دی مستقبل د پاره غشتي نو پکار دی لدار چې داغه تاسو د سټوډنټاو نه کوي کني بیا دی مور پلاټ ټلیفون کوي چې تاسو راشي دی په موبایل کې دا کار نه کوي او دی په ټیک ټاک ګوري نو شکایت دی دغه کوي ورته جی بیا واسه نن سبا خو تاسو د سکول خبرو کا زم چې ماشومان هم د مور او پلار خبره نه مني کار سونه مني کې خو بس دا ټیک ټاک د خلکو سم ته احساس شوی ده بس نن سبا ماشومان سکه دا کم دا کشران دي کنه دا کشر کول دا بیخي نافرمانه دی جی پکار دار دی چې استادان وردا تربیت هم ورکړي چې کشر او مشر ادب کوي دا پکار دی لجی مونږ ته مطلب دا دی که مور پلار دی او که تره دی او که ماما دی او که سکول دی وي چې بس پوزیشن دی والی جی خو پکار دار چې دی د پلارانو ته شکایت کوي نو دی سبقونه زوتای پکار دی لدار چې دی سبق نه زوتي نو والدین ورل راغواړي
او خبره ورته کوي چې دا کار نه کوي د ټیک ټاک جوړي یا دې داسې بله بدعملي کوي نو بیا به د دې په هغه ذهن کې د والدینو وي. کشرانو ته څه ویل غواړئ؟ ګوره لکه اوس مطلب دا یو واقع شوه، داسې روزانه داسې واقعات کېږي، کشرانو ته څه ویل غواړئ؟ کشرانو ته دا نصیحت کوم چې مهرباني وکړئ، په خپلو سبقونو توجه ورکړئ چې څنګه نن تاسو ولاړ یې دلته کې یا سی پي صاحب یا نور داسې خلک ولاړ دي، دې سبقونه ویلي دي، دې محنت یې کړی دی، نو محنت وکړئ چې تاسو سبا له دې پځې دا خو عمري نه ناست په دغه ځای به سبا تاسو ناستئ یا بل کشر ناست نو مهرباني وکړئ خپلو سبقونو باندې توجه ورکړئ، د مور پلار نامه روشن کړئ. تاسو مونږ چې ویو چې د موبایل استعمال ډېر نیگیټیو روان دی که نه، دې ذمہوار څوک دي؟ ګورنمنټ څه ذمہواري نه جوړي؟ د ګورنمنټ ذمہواري کې جوړیږي او دا د سکول د ماشټرانو هم جوړیږي چې دې ترغیب ورکړي چې دا په صحیح طریقې استعمالوي، بچې دا در دې نه درکړي. ګنې د هر سړي غریبي نشي اخیستی، مهنګۍ ده ډېره که نه، نو او موبایل کې چې نیټ هم نه بیا کار نشي کولی، دې کې به ډیټ هم ورته اچوي. نو خبره دا ده چې بس دې دا ترغیب په کار دی چې دوی ورته موبایل والي او دې موبایل ضرورت دی د سټوډنټانو ماشومانو، خو چې دې ترغیب هغه رنګ ورکوي دا ماسټران چې بچې دا په دې طریقه کار چلی ته نه به ټیک ټاک یې جوړی نه به مطلب دی چې فضول استعمالې کرنګ پې راځي اټین کوه او چې کم د نیټ کار د سکول اپې کوه. ګرانو کتونکو دردناکه پیښه چې کوم وا د هغې خو تاسو ټول تفصیل واورېدو. مونږ پرون هم درګې ته دغسې تللي وو، یو رپورټ هم جوړ کړی و، هلته هم د ټیک ټاک جوړولو په تنازع باندې یو ښځه او د هغې دوه ځوانې لوریانې چې کوم دي هغه وژلې شوې وې. مونږ وګورو نو په دې نه مخکې په یکتوت داڼې په حدود کې دغسې د ټیک ټاک په تنازع باندې جګړه شوې وه، 7 کسان په هغې کې لګېدلي وو. د مشر خبرې چې تاسو څنګه واورېدې، د موبایل استعمال اوس مجبوري شوی هم دا ځکه چې سکولونو، کالجونو، یونیورسټیانو کې ای په مور پلار باندې دا بوج اچوي او په دې باندې زور ورکوي چې موبایل دی والي، خو یو ځای کې هم د موبایل استعمال، د هغې نیګیټیو استعمال، د ټیک ټاک استعمال کول یا نه کول، دې باندې په یو ځای کې هم خبره نه کېږي. که کم خلک زموږ دا پروګرام ګوري، که موږ دا اوویس وګورو، دا خو د 5م کلاس ماشوم و، خو که د یونیورسټۍ، د کالج، د سکولونو جنکې دي، الکان دي، بوډاګان دي او ځوانان دي، ټول په دې یو لت کې اخته دي چې په زما په ویډیو باندې دومره لایکس رالل او دومره کمنټس پې وشو او ونه شو. د دغه یو لایک د پاره دا یا 100 لایک د پاره د خلکو زندګیانې لګیا دي، تباه کېږي. دا د پلار ته پته ده چې د ده نه یو زوی لاړه چې په ده باندې به اوس د مخکې وخت څومره په خفګان کې تېرېږي. نو بس اخري خبره دا کوم چې د دغه لایکس نه که څه جوړېدل، نو زما په دې ټیک ټاک باندې 23 میلیون نه زیات لایک دي، خو ماته هېڅ فایده نشته. نو کوشش وکړئ خپله زندګي تېره کوئ، خپل فیملی سره چې کوم د خوشحالۍ وخت وي هغه تېر کوي، او سکولونو، کالجونو، یونیورسټۍ والا ذمہواري دا جوړېږي چې څومره ماشومان دي چې هغې د موبایل استعمال د هغې دپاره هغې ضروري کړي چې د موبایل په استعمال هم پوهېږي. او الله دې موږ ټول د ټیک ټاک پازیټیو استعمال باندې پوهېږي. ډېره مننه.